او کمشنر ته دعا کوي خدای پاک دې پټواري کا نو هغه ته څه پته و چې د کمشنر او د پټواري په منځ کې څونه فاصله ده خو د هغې په ذهن کې دا وه چې هغه خبره کوي ولې چې مسله یې پټواري حل کړې ده خو دا خو پته نه چې د هغه مقام کوم یو ځای اوسه نو هسې نه چې موږ خپل اخر جنګو د محمد رسول الله صلی الله علیه او موږ چې ډېر نه وکړ خو هسې نه چې کمی وشي نو مطلب دی چې الله تعالی څه ویلي هغسې منل چې دا کوم مقام دی نو دا د محمد رسول الله صلی الله بیلنس شخصیت دا یو دا دې موږ ته وښیو د انبیاو په لس کې څوک موږ ته نشي ښودلی دا نه کمی نه دی خو موږ ته ښودلی شوی نه دی هغه ریکارډ شوی نه دی یوه خبره دویم چې بیا موږ داسې سړی به فالو کوو داسې هیرو چې د هغه سیرت محفوظ وي دا خو بیخي نشته چام نشته دا هماغه څه ناڅه د انبیاو قرآن کې راغلي دي خو نور خو موږ سره د هغې سیرت محفوظ نشته د دنیا په تاریخ کې د انسان په تاریخ کې د انبیاو په تاریخ کې واحد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د هغه سیرت د هغه د پیدایش نه مخکې ریکارډ شوی دی د هغه د خاندان د هغه د علاقې هغه ټول واقعیت کېږي او د ده د پیدایش سره تړلی کېږي او قرآن د آخري سورتونو کې دې ته مینې قرآن وایي او دې کې ټولې دا خبرې شته ته مو کوه نو انشاءالله بیا به تاسو ته دا ووایم چې د هغه پیدایش ښیي او د هغه د هغې مخکې واقعات ښیي نو دا ټول ریکارډ دي د هغه د لیټرین کې دننه زندګي د هغه د خپل بیبي سره کب کې زندگی د هغه په حیثیت د جج زندگی په حیثیت د سخر په حیثیت د زوم په حیثیت د ګاونډي ګوره د هغه هر قسم کردار هغه چې کوم دی په ریکارډ باندې پروت دی دا په دنیا په تاریخ کې د چا نشته ودې ښایي څوک موږ ته دوه شول درېیمه خبره ډېره اهم ده چې دا د چا سره هغه کوم دایمي اصول کړي دي که د موسی علیه السلام شریعت و نو دین یو خو شریعت د وخت سره هغه وخت کې به د خلکو هغه ضرورت و لکه هغه وخت کې 50 منځونه اوس 15 شول هغه وخت کې شپږ میاشتې روژې وي یا زیاتې کمې وي دلته اوس بل شان شي لیکن دین خو یو لہذا دایمي اصول چې تر قیامته پورې چلیږي نو هغه دایمي اصول د محمد رسول الله صلی هغه شریعت دی اصل چې د دنیا په سطح غټې مسلې اوس هم برنینګ ایشو دي سیاسي مسله څه ده چې حاکمیت به د چا وي دا به د عوامي که د بادشاه وي که د قبیلې د شیخ وي داسې حق د الله دی خو دغه ټسل روان دی په کور کې د خواښې او د انګور په دې واک باندې جګړه ده او په کلي کې د ملک او د کوټه جګړه ده او د پلار او د زوی جګړه ده او دا ګوره د واک او د اختیار خبره ده او دا په دې دا حل نه شو اوسه پورې دویمه خبره ده د روزګار او په دې وخت کې خو اور اخیستی دی چې لیبر اینډ کیپیټل ده یو سرمایه‌دار دی تاسو ګورئ ګراني کېږي ګراني شوه خو هغه سره شی ستا کړی چې ګران شي نو په شپې اربپتیو کروڑپتي شو او غریب کته لاړه نور هم یعنې تباه و برباد شو اوس دا بیلنس به څوک راولي د سرمایه‌دار او د مزدور او دا بیلنس دا معاشي نظام دا به څوک دا کوي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حل کړې دا مسله هغه دایمي اصول سم دي دغه د سورنټي د حاکمیت مسله یې حل کړې ده بیا دا معاشره د ښځې او د سړي نه جوړه ده او غټه ایشو د بشري حقوق کې بیا د حقوق نسوا باندې ډېر غټې ډنډورې والې کېږي او څه ډنډورې دي که تاسو نږدې نه ورشئ نو ښځې تباه او برباد کا په دې کې بې پلاره بچي وي خاونده بچي له ورکړل ډیکوریشن پیس یې نه جوړ کړو او هغې نه د نکاح تصور او تحفظ یې بالکل ختم کړو تاسو ګورئ بالکل ډېران شوی دی د یورپ هغه زندګي په دې حوالې سره نو دوستانو دا درې مسلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حل کړي دي او دنیا ته یې ښودلي دي یوازې اصول نه بلکې ماډل یې پیش کړی دی او په دې باندې د دې وخت درې ګډ یعنی دانشور چې هغه مسلمانانو دي ډاکټر مایکل هارټ دی 100 کتاب یې لیکلی دی دی 100 او په دې دی 100 کتابونو سل کسان یې راومکړي دي چې هغه د معاشرې سره احسان کړی دی د معاشرې روح یې بدل کړی دی هغه کې په ټاپ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستی دی هغه وایي چې تاسو به حیران شئ زه عیسایي یم ما دی راوستی عیسی علیه السلام یې په 3 نمبر راوستی دی هغه وایي چې زما د پیغمبر سره واز نصیحت ډېر و نیکیانې ورسره ډېرې خبرې وي خو په دغه باندې معاشره که قایم کړې ده
دی اونلی پرسن دا یو کس چې د کړي د په دنیا کې د دنیا رخ بدل کړي دی یوازې معاشره نه د خلکو عقیدې ناسته پاسته سوچ فکر بدل کو معاشي او سیاسي او سماجي هغه شی بدل کړ او دا د دنیا په تاریخ کې واحد یو کس او ډاکټر مایکل هارت دا یو لوی دانشور دی لوی فلسفي دی او مشهور انسان دی دی هم کتاب لیکلی دی په ټاپ باندې دا وکړ دغه سي ټایم دی دغه سي ایمن رای دی دا درې کسان په دې صدۍ کې دی یعنی محمد ایټ مکه محمد ایټ مدینه ګورې سیرت باندې کتاب لیکلی دی او موږ چې داسې ضروري ضیاء الحق وخت کې هغه دا سړی راوستی ول د سیرت باندې بیان هم کول خو هغه یو زهر خورول په دې کې چې خلکو دا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر نو ایټ مکه دا دې کې زهر خورول چې دا ورته پیغمبر کاریو کو فیل شو محمد failed as a prophet and succeeded as a statesman ګوره دا یو په هیڅ سیاستدان کامیاب شوی دی او دا واقعي د هغې په ذهن کې خو دا وه چې پیغمبر خو دغه پستې خبرې او نصیحت دی او د هغه خو سیاست سره او د حکومت سره دا خو نه یې کار لهذا د هغې خو دغه ذهن کې وه نو په دغه حساب باندې هغه دا اوس نبي ګوره چې دا مکې والا محمد بل دی او مدینې والا بل دی خو تعریف چې کوم کوو په حیثیت د انسان نو هغه الفاظ موږ هم نشو ویلی چې هغه ویلي دي نو دوستانو دغسې ایمن رای دا کمونیسټ او په 1920 کې په لاهور کې د یو خبره کړې وه چېرې د دنیا عظیم انقلاب چې هغه مذهبي او سیاسي دواړه دا واحد یو شخصیت راوستی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د سره آخرت او الله سره د هغې تعلق هم نه ګوري خو دا خبره مني نو ګوره موږ د داسې نبي یعنې امتیانو چې دا اوس دنیا ته ښودل دي نو دوستانو دې ځای پورې به زما خبره کافي ده انشاءالله مخکې به بله خبره کوو خو دوستانو یاد ساتئ دا دنیا تږې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین ته وایي بمصطفی برسا خویش را که دین همه اوست اگر با او نرسدی تمام بول هبی است ګورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمن را ټینګه کوي دلته دین دی دلته سکونت دی او هلته ونرسېدی نو ټوله بوله هبي ده تباهي ده رحمان بابا وایي که نه چېرې محمد دی د تمام د ټولو ګمراهانو محمد دی د ټولو ګمراهانو رهنما محمد دی د ګمراهانو رهنما او محمد دی د ړندو د لاس عصا ګورې دا راځي محمد د بیچاره او چارهګر دی محمد د هر درمند لره دوا او کرنا ده پیروي د محمد ده ګړه نشته په جهان بل رڼا او بیا رحمان بابا ډېر ښکلې خبره کوي وایي زه رحمان د محمد په لار خاک روغ یم که مې خدای نه کړه دې ډله جدا یعنې چې په دې زه روان شم د محمد رسول الله وسلم دا شکل خلکو ته ښکاره شي او وایي که نه وایي څوک آخر به څوک اوچت کې د جانان د مخ نقاب چې خلکو ته ښکاره شي د هغه نظام هغه خبرې دا دنیا تږې ناسته تږې هم د محمد رسول الله وسلم دا کار په خپله ورپرېښی او دا د ځوانانو کار دی چېرې په ځوانۍ کې دا شی دې ته موږ ټایم وباسو مطالعه وکړو او سیرت وګورو دې باندې ځان پوه کړو ګورې که دا وخت رانه لاړو نو ګورې بیا څه په لاس نه راځي رحمان بابا وایي که نه چې ښایسته مخ وي تور کودی شي په پیرۍ کې سم پامک وي کوږ لرګی شي په پیرۍ کې دا ځواني ده چې څه اورې او څه وینې نه لیدې نه اورېدې شي په پیرۍ کې بیا به صرف موږ دې ته ناست یو اوس دا وخت دی او ګورې یاد سره ستړي هر سړی کولی شي دا چې موږ محمد رسول الله وسلم ستړي کړو په دې باندې او دنیا ته وښایو چې راشئ دا زموږ سره هیرو دی دا زموږ لیډر دی دا زموږ مشر دی دا زموږ چې کوم دی یعنې هغه رسول دی او د ده هغه سیرت د ده هغه اصول دا دي قرآن محفوظ سیرت محفوظ زرپروت دی یقین وکړه چې هر څه تیار دي خو څوک دې ته ملا وتړي دا دنیا ته وښایي نو الله دې مال او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نصیب کړي دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی موږ د دې شرک او کفر نه خلاص کړي موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه روان کړي موږ په دې رسالت باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عظمت باندې پوهېږي او قایل کړي او دا روان کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار جزاکم